بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین افغانستان د امن په حواله سره چې کوم بین الافغاني مذاکرات شروع شوي دي ډېر توقعات دي خو ډېرې یارې هم دي. ننني ویډیو کې زه به یوازې نه یم، زما سره به ملګري سینیر تجزیه کار او زما ریټایرډ بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر صاحب هغوی به مرا سره وي. نو زه وایم چې په ځای نه دې تاسو سره خو زه خبرې کوم خو چې د بریګیډیر صاحب هم په دې حواله د دوی هم رایې واخلو. بریګیډیر صاحب، مونږ پښتانه چې کله خبرې کوو یا افغانان خبرې کوو نو مونږ یو خو مونږ شاعري ټول په ټپو کې اوسو، نو هسې غټې غټې خبرې کوو. خو دا یو خبره مونږ ډېره کوو چې مونږ د جرګو خلک یو، مونږ د مرکو خلک یو، مونږ مسلې په جګړو نه په خبرو حل کوو. افغانستان وایي د جرګو وطن دی او افغانان د جرګو خلک دی. اوس تاسو څه خیال دی چې نړیواله ورورولي ورته وایي چې دا ولې ګس او دا میدان دی، دا مو مسله او ستاسو جرګې، نو تاسو څه ګڼئ چې اوس به دا مسله به د دونه ګرانه مسله چې نړیوالې ورورولۍ حل نه کړله افغانان به یې حل کړي؟ ډېره شکریه. وایي که نه پښتو متل دی، تاسو پښتو ته راوکړئ چې که سر که غر چت دی خو که سر یې نه. خبره دا ده چې که افغانانو د امریکې سره خبرې اترې کوي او وړاندې روس د افغان نه ودرېد او د هغې نه پس به جنیوا یا د هغې نه یو دغه پړاو تېر شوی دی، نو موږ دا هیله خو لرو او چې کوم د موجوده پړاو ته راورسېدل نو دا هم د خبرو اترو په ذریعه باندې راورسېدل. دا دویم پړاو دی. نو مطلب دی چې په یو پړاو کې موږ ته څه امید دی چې هغې کې خو کامیابې شوې. اوس دا دویم پړاو چې کوم دی نو دا خاص د افغانانو دی، که طالب دی هم افغاني دی، که د افغان حکومت دی یا د هغې نور غړي چې کوم دي، نو واقع ده چې اوس خو ټول ذمهداري چې کوم ده په طالبانو باندې ده او د افغان په حکومت باندې ده چې دا پړاو دوی د سوله پروسې سره بار ته راوځي او دا د دوی د جرګمارۍ او دا جرګمارۍ داسې ټسټ دی که چې دا ونه شي نو دوی سره بله لار هم نشته. یو خبره د دې د ناکامۍ په صورت کې به یو مرګ جوړه ده، به جوړه هغوی د هغوی به څه افغانان وژلي کېږي که نه؟ نو ضرورت دا ده چې کوم دې څومره افغانان ووژلي شو، څومره ګوره زنانه، ماشومان، مشران، ځوانان، فوجي، استاد، ډاکټر، انجینیر، د چا چې وس شوي دی نو په افغانانو باندې د جنګ فټیک خو پې دی، جنګ فټیک خو پې دا تر اوسه پورې دی په ټولو. هسې انټرنیشنل کمیونټي ستړې ده، ما په خیال ستړې ده، افغانان نه ده ستړې نه ښکارېږي. دا یو خبره کوو. افغانان د افغان طالبان چې کوم دی د هغوی دا خیال دی او پرسپشن دی چې یاره مونږ جنګ وګټو. کېدای شي ګټلي ځکه چې امریکا ورسره خبرو ته کېناسته، یا خو هغه چې ورته وایي دوی سره مونږ دغه نه کوو، یو سره خبرو ته کېناسته. امریکا هم د هغوی امیج بلډینګ باندې کافي کار وکړه، یو نیم کال یا دوه کاله هغوی یو شکل ولا بدل کې پېښ کړي. اوس تاسو ګڼئ چې را روان وخت کې د حکومت په پاور شیرینګ باندې خبره کېږي، نو طالبان یو دا خبره هم کوي چې دوی مونږ تیار یو چې دا خلک ځان سره شامل کړو. تاسو ګڼئ چې دا به داسې وي که نه طالبان به د حکومت حصه جوړېږي که نه د حکومت به د طالبانو د امارت حصه جوړېږي؟ ټوله د کله جنګ وي نو په هغې کې خواهد یو خپل حیثیت مضبوط حسابوي او خپل مورچه مضبوطوي او اوس هم دا غوربند نه دی شوی، هغه پروسس لا روانه ده. لیکن بل طرف ته چې موږ وګورو نو د افغان حکومت دی او د افغان حکومت دې ځل چې کوم دی ټیک دا جمهوري ووټونه شوي دي لیکن کمزورۍ یې پکې ډېرې زیاتې دي. په دې چې موږ ډېر کم پاس شوی یو خو دا ده. دویمه خبره چې د هغوی په خپلو کې عبدالله طالبانو کوم داسې ووټ اخیستی دي چې اشرفغاني که لس اخیستی دي خو اخیستی خو یې دي خو بل طالبان چې کوم دي که هغوی هغه نمونه سختوالی یا هغه نمونه غیر لچکدار رویې اختیار کوي چې یاره د بل چا موږ سره ځای نشته دی، څوک به زموږ په ټرمز موږ سره ملاوېږي، نو دا هم یو قسم دا د مذاکراتو ته هم یو مشکل راپېښېدل دي. او بل دغه کامیابېدو بیا وروسته امپلیمنټېشن خو به هم راځي که نه، امپلیمنټېشن ته به بیا دا خبره چې په ځمکه یې کله خورئ هغه به بیا مقام یا ځای نه نیسي. یو خو دغه ستونزه ده. دویمه ستونزه دا هم ده چې افغانان هم هغه وختنی وخت چې کوم نن شل کاله وړاندې هغه د اوس پورې چې هغوی کوم مزل کړی دی نو ډېر در په در ګرځېدلي دي، هغوی څه زده کړي دي، په ډیپلوماسۍ کې زده کړي دي،
په سیاست کې زده کړي دي او بیا په تعلقاتو کې زده کړي دي. نو که هغوی د نړۍ سره په تعلقات ساتي، دنیا سره به ساتي، نو ضروري خبره ده چې اول به خپل پخلا کوي او بیا به یو بل سوال دی. دغه څه مونږ چې ګورو که نه، نو زیات دباو په افغان حکومت باندې دی. پیسې د باندې بندو، تعلق د سره خراب و. لکه امریکا چې دباو چې بچا چې په اشرف غني صاحب باندې یا د پټي باندې افغان حکومت باندې بل تاسو ګورئ نه چې انټرنیشنلي د مورال یو پرشر په طالبان وي، خو اصل دباو چې کوم دی هغه ټو میک اټ سکسس هغه په ډاکټر عبدالله صاحب باندې او د هغه په ټیم باندې ده. تاسو هم داسې ښکاري که نه د بل باندې نه؟ خبره خو واضحه وه چې کله په 10مه نېټه باندې د مارچ مذاکرات شروع کېدل او هغه بار بار ځنډولې کېدل، د هغې باوجود چې کوم هغې کې نکات وو په هغې باندې اشرف غني حکومت په اعتماد کې اخیستی شو. زلمی خلیلزاد به هر وخت راته واپس سره شیر کول، لیکن بیا چې دا بل دغه راغې نو د هغې نه پس د هغوی چې عبدالله سره کومه معاهده وه هغه څومره وځنډولې شوه. نو او اوسه پورې تر اوسه پورې مطلب دی چې موږ نو مطلب دا دی چې ټیک ته د افغان حکومت باندې خو یو قسم د دنیا منلې دی او یاره ټول چارواکي چې د حکومت دي هغه خو د افغان حکومت افغان لیډر هغه په افغان پیس پروسس چې کوم ده نو هغوی طرف ته ګوري، لیکن بل طرف ته چې کوم چا سره خبرې کوي هغه په زمیني سطح باندې مضبوط دی. هغه ته د چا د امداد ضرورت نشته دی، هغه ته د ډونر ضرورت نشته دی، هغه سره د تنخواه ضرورت هغه حساب کتاب کې نشته دی، هغه سره سفارتخانې ساتلو ضرورت نشته. اوس هم په دوحه کې د مېلمات په طور باندې ناست بله خرچه نشته دی. نو مسله دا په هغوی خو ده، لیکن بل طرف ته چې لومبی کوم پړاو شوی دی د هغې بوج په طالبانو دی. که چېرې دا پړاو ناکام شي د طالبانو لومبی پړاو چې د کوم کړی دی امریکې سره لکه هغوی سره چې کوم اګریمنټ کړی دی هغوی به دا خامخا جنګبندي به کموي، وایلنس به کموي، جنګ به کوي، جنګ به بندوي، وایلنس به کموي، افغانانو سره به خبرو ته کیني. هله به امریکا هغه شرایط هله به امریکې هغه شرایط به مني لکه امریکې داسې کار نه کوي چې په کار کې مونږ ته خو نه ښکاري، خو اصل چې خو مسلمانانو ګټل دلته کې امریکې هم ټیک ټاک ورسره کار کوي. موږ په حالې د خیمې نه وځي چې کله دا حساب کتاب ډېر مننه بګیر صاحب. ګران کتونکو نن ما وی چې بګیر صاحب یا موږ سره اکثر پروګرامونو کې ناست دي چې د دوی سره هم خبرې اترې خو بنیادي سوال هم دا دی چې په دا وخت کې هغه وایي چې بال چې کوم دی هغه د افغانانو په کوټ کې دی. اوس په دوی د جرګو هم پته لګي، د مرکو هم پته لګي او د افغانستان سره د مینې هم پته لګي، ځکه چې دوی به اکثر وایي چې یاره مونږ نړیواله ورولي مونږ پرېږدي نه چې مونږ دا مسله حل کړو. مونږ یو مشر دی او ډېر پوه دی افغانستان په دغه باندې ایت وزیر صاحب، هغه اکثر دا خبره به ډېر په اعتماد سره کوي چې یاره تاسو پرېږدئ د افغانان دوی دا مسله په خپله حل کوي شي. نو هغه پښتو کې چې وایي دا ګس او دا میدان دغه مسله او دا کینې جرګه شروع کړي. اوس ته زمونږ هم سترګې دي، د ټولې دنیا هم سترګې دي او انشاءالله تمام ده چې کامیاب شي.